العزيز साउंड सिस्टम वाला मलगो तो दरखास्त कौन जिदा लाइफना टोल आन के ददीनाबाद मैं दावत खिताब दे रहा हूँ पुख्तनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के मरकजी कायद जनाब महमूद खान अटकज़ई साहब को कि उस स्टेज पे तशरीफ लाए और उस अजीम और मुक़द्दस इज्तिमा से मुखातब हो जनाब महमूद खान अटकज़ई साहब। मौलाना आ गया है, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पश्तूनख्वा वतन د ډېرې غیرتي او بریالۍ خاورې د هغې د ډېر پخواني او ډېر مشهور ښاربنو په دې میدان کې راغونډ شوو د پښتانه قام د ډېرو درنو ټبرونو درنو سپینږیرو ځوانانو مشرانو کشرانو علماو د جمعیت علما اسلام عوامي نیشنل پارټۍ پښتونخوا ملیان پارټۍ مسلم لیگ پیپلز پارټۍ او نورو کارکونانو تاسې د ډېرو بریالیو پښتنو په شان زموږ نن ګرده ورځ انتظار کړی دی خدای بنوچي پټکی راپسر کوي بسم الله بنوچي پټکی خو بیا خپله معنا لري مهرباني تاسې نن ګنټو انتظار کړی دی موږ ته مې عزت راکړی دی خدای پاک دې تاسو ټول ته عزت درکړي خدای دې د پښتانه قام دا اتفاق او اتحاد نور ټینګ کړي چې را روانو ستونزو مخه مقابله په ګډه وکړو ورونو PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट دا د انګریزي ټکی دی د پاکستان جمهوري تحریک چې د هغې مشري محترم مولانا فضل الرحمان کوي او په هغې کې 11 پارټیان شامل دي دا موومنټ موږ د دې لپاره نه دی جوړ کړی چې خدای مه کړي چا خور ور ته ښکنځل وکړو چا ته بد ووایو موږ پښتانه خلک یو مسلمانان یو چې د خپل مور عزت غواړو د دښمن د خور د مور هم عزت کوو چا ته موږ ښکنځل نه کوو چا ته بد نه وایو لیکن داسې نه مو دی جوړ کړی چې مولانا صاحب بل کار نه لري حیدر وکیل بېکاره دی مسلم لیگ یا پیپلز پارټي بل کار نه لري راځئ چې بس ګټې وکړو دغه وکړو موږ د پاکستان اوسېدونکي خلک دي پاکستان د پښتون بلوچ سندي سرایکي پنجابي پر خاورو باندې جوړ دی نه دلته څوک غلام دی نه دلته څوک بادار دی موږ پښتانه موږ سندیان موږ بلوچان موږ سرایکیان موږ پنجابیان لکه حضرت عمر رضی الله تعالی چې ویل موږ خپلو مندو آزاد
زیږولي یو پر خپله خاوره به آزاد اوسو په شکه شمله په داسې بهترینو ټکو بریتونو ګزاره کړو. پاکستان که څوک چلول غواړي تر اوسه پرې ډېر په بېکاري چلولی دی. خلک نومونه نه اخلي. پاکستان د پوځ ځینې جرنیلان د دوی جاسوسي ادارې ISI او MI چلېدو ته نه پرېږدي. د خلکو ګروپ ته قدر نه ورکوي. ووټونه به یو واخلي، اعلان به د بل وکړي. موږ دا وایو چې پاکستان کې موږ اوسېدل غواړو. پښتانه موږ په پاکستان کې اوسېدل غواړو، خو یو شرط دا دی چې د بل د مور کم حق یې زما د مور به یي، چې د بل د کور کم حق یې زما د خور به هغه یي، چې د بل د بابا کم حق یې زما د بابا به یي، او چې د کم چا د ژبې حق یې زما د ژبې به یي. پاکستان زموږ ګډ کور دی، دا به چلوو. لیکن پخوانۍ تجربې دا ښیي تاسې د وزیرستان څیرمه یاست، تاسې قبایلي سیمو ته نن پراته یاست. دا اوس چې کوم غوبل پیل سو نسوات نیولې تر خیبر پښتونخوا پورې چې په کوم انداز د پښتانه وینې وبایل شوې او د هغه پورې خوا په افغانستان کې 50 کاله کېږي د پښتانه وینې خلک تویوي، هېڅوک رحم نه پرې کوي. د دغې دپاره موږ وایو چې په دغه غوبل کې د پاکستان خارجه او داخله پالیسیانې بربادي شوي دي. دا تر هغو نشي سمېدلی چې دا پالیسیانې د پارلمنټ له منځه راونوځي. هغه منتخب پارلمنټ چې خلک ووټ ورکړي، هر څوک چې ګټي. زموږ فوجان دې نه خفه کېږي، زموږ فوجان دې نه خفه کېږي. سیاست که دوی کار نه دی. یو وزیر صاحب هغه ورځ ویلي وو ورکه چا د فوج خلاف خبره وکړه یا زه مکلمې چلوم. موږ لیوني نه یو چې چاته بد وایو، موږ پاګلان نه یو. دا وزیر صاحب په خپله د تېرې مرشله هم ملګری وو، د دا اوس مرشله هم ملګری دی. او د پاکستان آئین واضح وایي، 6 آرټیکل 6 ماده د پاکستان د آئین دا وایي چې که چا آئین معطل کړي، که چا آئین مات کړي، که چا د آئین خلاف ورزي وکړه، هغه غدار دی او د هغه سزا به پانسۍ وي. بیا یوازې پر دا ځای نه پرېږدي، وایي که هر چا د دغسې مارشله یا د دغسې جرنیل ملګري وکړه، هغه هم د دې سزا حقدار دی. موږ چا سره بد نه کوو، لیکن یوه خبره دا ده، پر موږ خپل کور ګران دی، پر موږ خپل وروڼه ګران دي. نه باجوړه نیولې تر خیبره پر دنیاګونو پښتانه مړه شول. د دهشتګردۍ په نامه 1214 کسه د جرګې ممبران حلال کړل شول، په ګولۍ یې وویشتل، ټرنیزم ښکار شو. ورونو خبره دا ده، دا پښتو وطن دی، تا ټول پښتانه یاست. د پښتانه په وطن کې د سړي مرګ پر 2 خبرې روا کېږي. یا به ده د چا نازولي وژلي، جرګه به نه کوي، خواست به نه کوي، پورته شاته به تېرېږي، یا دا سړی مري. یا به ده د چا په عزت رسېدلی وي، د چا خور مور یې زینه کړې، بیا یې ورګي مرګ روا دی. قرآن کریم هم دا وایي. قرآن کریم په سوره مائده کې وایي، وایي که چا یو انسان، مسلمان نه، که چا یو انسان بې دې پوره چې د بل انسان وژلی و یا یې په وطن کې فساد جوړاوه، که چا یو انسان مړ کړي، دا داسې دی لکه روغ انسانیت چې مړ کړي. زموږ پښتنې ښځې
چې دعا کوي چاته به دعا کوي نو وایي کور دې ړنګ شه چې ډېره غوسه وسي چې ډېره غوسه سي وایي زوی دې مړ شه په قبایلي علاقو کې زموږ کورونه په تیاره ونړول زموږ بچي یې مړه کړل او اوس وایي زه به ډول ومه تا اتڼ راته وکړه نه جرنیل صاحب موږ کمزوري به یو دومره کمزوري نه یو چې ته به مې بچي ووژنې کورونه به مړنګوې یا به موږ چې موږ وژلی سې مړه مې کړه څومره مې وژلی سې مړه مې کړه د شاعر خبره ده وایي دا زموږ قسمت دی چې په وینو کې مزل کوو دا زموږ قسمت دی چې په وینو کې مزل کوو یو دشمن چې ووهو بیا بل وهو بیا بل وهو ملا وتړئ ټینګ سئ یو بل ته لاس ورکړي چا سره بد موږ نه کوو چا سره بدي نه کوو لیکن چې څوک زموږ بېعزتي کوي هغه نه پکار ده چې د کور لار وکسي ورونو پښتانه پښتون شاعر وایي دا پښتونخوا ده چې په سرونو د دې بنا ده دا پښتونخوا ده دا پښتونخوا ده دلته راغلی که ستمګر دی دلته راغلی که سکندر دی هر چا بایللې دلته سودا ده دا پښتونخوا ده دا پښتونخوا ده د بنو بهادر وروڼو عزیزانو دلته به وزیر ناست دي مروت به ناست دي ګنډپور به وي کونډیان به وي نږدې سلیمان خېل دبکاڼي بیټني به وي وزیر مسعود داول به وي عزیزانو موږ دې له راغلي یو موږ تاسو لپاره جرګه راوړې ده موږ سره به ملګري کوئ موږ د تاسو عشر غواړو موږ د ګډ کام باندې د عشر غږ کړی دی کوم څنګه عشر چې د سیاست څخه د پوځیانو لاس ونیسو بس بل غلام مولانا صاحب نه ده کړی بل ګناه پی ډي ایم نه کوي موږ وایي پوځیانو سیاست ستا کار نه دی وروره وخته ماښام دی د لمانځه وخت دی په ایمان درته وایم تاسو د موږ سره په دې عشر کې ملګري کېږئ که نه ملګري کېږئ که ملګري کېږئ لاس پورته کوئ ګډ دا عشر د موږ سره کوئ که نه کوئ او د دې دپاره به که اسلام آباد ته مولانا صاحب غږ وکړي وروره همت به کوئ د نیستۍ یو بستره به رااخلئ لور به نوسئ لور به نه راوړې د لور جنګ لرې دی لور به نه راوړې بس یو کوتک موتک راواخله زه به اسلام آباد ته او انشاءالله د ولس په زور به دا باچۍ اړوو زه مولانا ته خواست کوم مولانا زموږ مشر دی مولانا د پی ډي ایم مشر دی د جمعیت علما مشر دی زه دا مطالبه کوم که دا لوډ سپیکر کار کوي یا یې ته یې اورئ زموږ د قبایلي سیمې چې دي پوځیان راووځي بس کور یې ودان ډېر کار یې کړی په مخه یې شه خپلو چاوړیانو ته دې ولاړ شي نور دې موږ نه تنګوي په مخه یې شه خدای دې مل شي دا عزیزانو پی ډي ایم د دغه دپاره جوړ شوی دی چې یو جمهوري پاکستان جوړ کړو چې په هغه کې پښتون بلوچ سندهی سرایکۍ پنجابیان د وروڼو په شان واوسي دا نن چې کومه ګراني ده دا نن چې کومه بده ورځ ده وړه په څو دي چیني په څو ده زندګي په څو ده د دې ټولو علاج د ولس په زور کېږي ولسه که ته ملګری شوې که ته کومک کوې دا ژوند پاچانې ولاړې دي انشاءالله الرحمن هغه ورځ لرې نه ده چې دلته به که خدای کول که خدای کول یو څه انساني اسلامي د پښتانه یو څه نظامي هر چا ته به ډوډۍ رسېږي هر څوک به په خیر وي موږ ته مې عزت راکړي دراني صاحب ډېره مننه دراني صاحب کور ودان یو معافي به زه د ټولو ملګرو لخوا وغواړم زه په عمر کې ما خیال د دوی مشر یم تاسې بیخي 12 بجې راغلي یاست او موږ 5 بجې راغلو په دې کې موږ ګرم نه یو موږ رارسېدلي یو په خپل ټایم خو مېلمانه دي څوک 3 بجې راغلو څوک 4 راغلو څوک 5 راغلو تاسو به انتظار کړئ معافي به کوئ بس همت به کوو یو پر بل به لاس اچوو د دې خپل وطن سره دا بدبختۍ دا بدۍ
دا سهار ماښام چکرونه ورکوو د ولس زور د خدای زور دی عزیزانو ډېره مننه خدای مو عزت وکړه ډېره مهرباني الله مو وساته سلام علیکم اعلان طرف ته متوجه شئ د قائد ملت اسلامیہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب په قیادت کې